نو مریم علیه السلام دا د حضرت عیسی علیه السلام مور ده او حضرت عیسی علیه السلام الله پاک بغیر د پلار پیدا کړ. جبرئیل علیه السلام راغی او د مریم علیه السلام په خلق د لری نه کوم دی پوکي اوخو او دا غین الله پاک جل جلاله د حمل کو دا غین حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو. نو مریم عیسی بن مریم یعنی عیسی زوی د مریم عام قانون دا چې الله پاک جل جلاله سوک ذکر کوي نسبت د چا کوي نو پلار طرف ته نسبت کوي او دلته کې الله پاک جل جلاله د حضرت عیسی علیه السلام نسبت مور طرف ته کړی دی نو د پلار نو به بغیر د پلار الله پاک جل جلاله پیدا کړی. او په قران مجید کې په زنانو کې صرف د حضرت مریم علیه السلام نوم راغلی د دین علاوه د بل چا نوم په قران مجید کې نه راغلی نه د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې نو ورست د مریم علیه السلام نوم په قران کې او 10 پیره پکې کوم دی راغلی. وآتینا مونږ ورکړي عیسی بنا عیسی چې زوی مریم د مریم دی البینات واضح معجزه یعنی ښکارا معجزه ښکارا دلایل. عیسی علیه السلام د الله پاک جل جلاله معجزه ورکړي. انجیل وته ورکړو انجیل په حضرت عیسی علیه السلام نازل دی او الله پاک جل جلاله ورته کوم دی معجزه ورکړي. یو معجزه د الله پاک دا ورکړي وا چې د مور نه به وسړي پیدایشي ډون یعنی پیدایشي ډون به پیدا شو نو حضرت عیسی علیه السلام باغ دم کو نو پیدایشي ډون چې هغه ټیک شو. حالانکه چې کوم سړی پیدایشي ډون پیدا شي نو دا غي علاج د ډاکټرانو سره وي او عیسی علیه السلام له الله دا معجزه ورکړي وا چې هغه پیدایشي ډون به دم کو نو هغه ټیک شو سترګو کې به بینئی رااله سترګو کې به نظر راغی. او دغه رنګي عیسی علیه السلام له الله پاک دا معجزه ورکړي وا چې چاته به ستاسو کر پکور کې دا د اساس پروت چې پکور کې وجا سره سپراتو د به د تاسو پکور کې دا د اساس پروت او ورته تاسو دا اوه مج تاسو بیګا څه خړل دي نو خلکو بده او وایا نو حضرت عیسی علیه السلام وته او فرمایل تاسو بیګا پلان کې شي خړل نو دا ګوره د غیب علم نه دی د انباء الغیب د غیب خبرونه او دا به الله خو باذن الله د الله په اجازه سره د الله په حکم سره زګه معجزه ویل شي د معجزه معنی دا عاجز کون کی یعنی معجزه هغه پیل ته ویل شي چې دا غینه انس او جنس یعنی انسانان او پیریان د هغه شانتي کار نه جګم دی عاجز شي. تاسو یو ناشنا کار الله پاک د پیغمبر په لاس باندې ظاهر کی چې هغه انسانان او پیریان نشي کوي. لکه موسی علیه السلام همسا وغورځول دا غینه به مار جوړ شو. چې ناشنا کار د پیغمبر په لاس باندې ظاهر شي دي ته معجزه ویل شي او چې ناشنا کار یعنی حرق عادت چې خلک نشي کولی انسانان هم نشي کولی پیریان هم نشي کولی نو داسې کار یو ناشنا کار چې د یو ولی په لاس باندې ظاهر شي هغه ته بیا کرامت ویل شي. خو په کرامت او په معجزه کې د دواړو کې فعل چې کوم دی دا د الله وي دا د الله په حکم سره کیږي. کو دا انسان دغه د انسان اختیار ني او د ولی چې کوم دی کرامت ظاهريږي نو دغه د ولی اختیار ني دا د الله چې کوم دی کله او غوړي د ولی چې کوم دی کرامت ظاهر کی الله کله او غوړي د پیغمبر د معجزې چې کوم دی صدور وکي معجزه داغه نه ظاهر شي نو د پیغمبر په دې کې اختیار نه وي اختیار د چا وي د الله پاک او دغه رنګي د ولی په کرامت کې په دې کې اختیار د ولی نه وي دا د الله په حکم سره چې کله الله او غوړي د ولی د ولی نه چې کوم دی کرامت ظاهر کی او ناشنا کار دی ظاهر نو عیسی علیه السلام له الله پاک د معجزه ورکړي وا چې چا په کور کې څه خړلی وو نو دا ورته تاسو بیګا څه خړل دي او هم درته نو غیب ودی او وایا تاسو پلان کې شی بیګا خړلې دا معجزه ود الله پاک ورکړي او د غرنګ د برګي بیمار شي بهونو په هغه زمانه کې د برګي علاج نو حضرت عیسی علیه السلام چې کله برګي والا دم کو هغه به فورن ټیک شو او د غرنګ دا معجزه ته الله پاک ورکړي وا چې کله مړی ته به قوم باذن الله پاسه د الله په حکم سره نو مړی برا پاسې دو خبرې به وکړي بیا بسم الله نو مړی به الله پاک د هغه په لاس سره ژوندۍ کول او د غرنګ الله پاک جل جلاله ورته دا معجزه ورکړي وا چې د خټې نه به مرغې جوړ کړل او هغه کې به پوکي دم به واجو پوکي به ولا ورکو هغه مرغې به کوم دی الوتا ترکمه پورې به خلکو د نظر نه مرغې نه پنا شي نو غبا الوتا او چې د خلکو د نظر نه پنا شو را پرې بوته بیا به خټو نو دا معجزه حضرت عیسی علیه السلام ته الله پاک ورکړي وي. عیسی بن مریم البینات
یعنی عیسی زوی د مریم د البینات واضحه معجزه الله پاک ورکړي.